أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أهلها قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لوموا أنفسكم. مختصر څو خبرې ضمیر و وجدان باندې کوم. یو شاید چې پروردگار عالم هر یو انسان اندرون کې یخې دی ضمیر دی او ضمیر هغه شاید چې پروردگار عالم انسان هدایت دپاره انسان ملامت دپاره انسان اندرون کې یو اندرونی پیغمبر ګرځولی دی او دا ضمیر هم دنیا کې هم آخرت کې انسان روبرو سکیږي. دنیا کې خو ډیلی بیس باندې روزانه ما او تاسو ضمیر سره روبرو یو. انسان چې کوم یو کار وکړي ضمیر ته څه کله رجوع و مراجعه وکړي یا به ضمیر ملامت کوي یا به ضمیر تایید و تصدیق کوي. نه ته خپله پوهېږي چې کار مې غلط وکړو که کار مې ښه وکړو، خبره مې ښه وکړه خبره مې غلطه وکړه، سوچ مې ښه وکړه غلط و، منصوبه مې ښه وکړه غلطه وه. ضمیر سره لږ غونتې کې کښېنه، ضمیر سره لږه فیصله په وکړه، جمع په وکړه. قیامت کې یایي چې څه کسان به شیطان ته مخ ته ودرېږي، شیطان ته وایي چې تا مو بدبخت کړلو، تا د لاسه نه نیمو د انجام شو. شیطان به ورته وایي چې لومو انفسکم. سوره ابراهیم 22 نمبر آیات دی. ما ملامت کوئ، خپل ځان خپله ملامت کوئ. تاسو اندرون کې یو رحمان و، تاسو اندرون کې یو خدایي آواز و، تاسو اندرون کې خدای یو ضمیر یخی و. هغه ضمیر آواز تاسو ویلې نه اورېدو، هغه ملامت باندې تاسو ویلې نادم و پشیمان نه کېدلوی. تاسو بیا دا ټکی راغلی فلا تلومونی، تاسو ما ملامت ما کوئ، ما نه ملامت نشو کوئ. یعنی تاسو ضمیر په باوجود وجدان په باوجود څغه ملامت کولی اندرون کې پیغمبر ګناه مکوله ظلم مکولو په کار دا دی چې تاسو ما ملامت نه کوئ. قرآن مجید کې دا جملې بت پرستو خلکو ګناهګارو خلکو حوالې سره ډېرې راغلي دي چې اما یملک السمع والابصار، یعنی چې هر شي مالک خدای دی. ومن یخرج الحی والمیت، چوک دی چې هغه زنده او مرده چا لاس کې دي. مطلب تاسو ضمیر ته لږ رجوع وکړئ، تاسو ضمیر خپله آواز کوي. ومن یدبر الامر، چوک دی چې تدبیر کوي. فاین تذهبون، چېرته روان یو تاسو؟ فانا توفکون یا کیف تحکمون، تاسو ولې داسې غلطې فیصلې کوئ، غلط سوچونه کوئ، غلط قدم خلئ، ګناه کوئ، ظلم کوئ؟ ولې تاسو ضمیر نه لروئ؟ خپل ضمیر مې څه ملامت کوي خو انده درته کفي دی که نه؟ یعنی خپل ضمیر نه تاسو فیصله اخیستی شئ. لا یلومن الا نفسه، یعنی تاسو هیڅ چوکه ملامت نه کی، خپل ضمیر ما اول ملامت کوي. قیامت په ورځ به پروردگار عالم به هر یو کس ته کتاب ورکړي، عمل به ورکړي، نامه اعمال به ورکړي. اقرا کتابک، سوره اسراء 14 نمبر آیه. چې لږ خپل نامه اعمال د پړاو که او بیا به پروردگار ورته وایي قرآن آیه دی کفا بنفسک الیوم حسیبا، حساب کتاب تاسو خپله لاس کې دی، خپل حساب کتاب ځان ته ولګوه. ضروري نه دی چې خدای ته وایي چې مطلب تا حساب کتاب دا دی. پروردگار وایي چې ته خپله انصاف وکړه، تا کې خپله اوس ضمیر شته دی. اوس بعد د ضمیر وایي دا کارونه د ویلې کړي وو، ضمیر ملامت کولی دی په باوجود تا غلط کارونه کړي. ژبه خدای در کړي وه استعمالوله د ګناه دپاره، استعمالوله د غلطه، استعمالوله د نجایزه، غیبت، تهمت، بهتان، پروپیګنډې، لفتې، هر څه د ورباندې ویله. روایت کې دي چې ما انصفته، تا انصاف نه دی کړی، خپل ځان سره ظلم ده کړی دی. خدای ته هر شی در کړي وو، مثلا خدای دولت در کړی وو، خدای مال در کړی وو، خو دی په باوجود خدای حق نه ونه وبسل، خمس و زکات و هیڅ یې د نه ونه وبسل. قرآن کې ضمیر په باره کې د آیتونه دي او دا واضحه یا ولا اقسم بالنفس اللوامه. پروردگار عالم باقاعده ضمیر باندې قسم خوړلی دی چې نفس لوامه، ملامت کوونکی نفس نمای ورته یخی دی. مرحوم میرزا اسماعیل دولابی یو عارف تیر شوی د ډیره بهترینه جمله ضمیر حوالی سویلی دی. هغه ویلی دی چې که چیرې انسان خپل ځان نه وپېژندي نو داسې وایي چې هیڅوک نه دی پېژندلی، نه پیغمبر پېژندلی، نه امام پېژندلی، نه زمان پېژندلی، نه زمین پېژندلی دی. هغه توحیدي فطرت، هغه ضمیر په کار دی مغه نه انسان حرکت شروع کی. هغه نه وروسته بیا د انبیاو او اولیاو کلماتو خبرې هغه ته فایده ورکوي. څو پورې ای ضمیر په غږ، ای ضمیر په وینا ته روان نه شوی، حرکت د نه دی کړی، په کار دی مغه ته حرکت شروع کی، بیا ته مخ ته حرکت کوای شي. و آخري جمله به د ضمیر حوالې سره داسې درته وایم چې بهترین د دنیا بهترینو لذاتو نه خوندونه یو خوند یو لذت انده دی چې انسان مطمئن ضمیر سره څملي خوب وکي، هغه بهترین لذت دی. پروردگار عالم د موږ ته توفیق راکړي چې خپل ضمیر و وجدان
په مطابق عمل وکړو، ځان خپل ضمیر راضي کړو تا دا څه خدای نه راضي شي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.